أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. دا باب دے پدې مسلو کې او پدې معلومات حاصلولو کې چې موږ او تاسو خپل ژوند تیرو نو پدې کې به د ټولو نه زیات اعتماد په چا باندې کوو. عام طور خو د خلکو دا خیالي چې د پلار نیکه نه کم رسم و رواج را رواني نو په هغه رسم و رواج باندې خلک خپل ژوند تیروي، یا په کلی کې کم سړی زوروري یا په ملک کې د کم چا قانوني نو د هغې قانون احترام کوي. نو په حیثیت مسلمان زمونږ او ستاسو دپاره په کومه خبر ډېر اعتماد پکار دی. څه رسم و رواج او څه طریقې مونږ خپلې کړو چې د هغې په ذریعې باندې مونږ د الله تعالی محبوب بندگان جوړ شو. نو هغه په دې حدیث کې او د دې سره متعلقه درې څلوره حدیث نور دي. په هغې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم څه د قرآن وینا ده او کم څه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت دي، د دین په حوالې باندې، د عبادات او د عقیدې په حوالې باندې، د معاملات او د اخلاقو په حوالې باندې بس د دقې دوو څیزونو نه به رهنمایي حاصلوئ. که د دې دوو کارونو باندې مضبوطې منګولې ولګولې نو چرته به ناکام او نامراد نشئ. خو که دې په دې باندې تاسو د خپل ځان نه د دې په بدل کې د دې په مقابل کې داسې کارونه شروع کړو چې هغه په ځای د دې چې دې قرآن او دې حدیث ته وده ورکړي، د دې رسم و رواج له په قوم کې په علاقې کې رواج ورکړي، د هغې په منځ کې خنډ وګرځېږي، رکاوټ وګرځېږي، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دې حدیث کې فرمایي چې دا به د الله تعالی په نزد باندې رد یي، یعنی دا به مردود یي، د دې به هیڅ ثواب نه میلاویږي. هر څونه پیسه چې په سړی په هر څونه ښه نیت باندې ولګوي او هر څونه ښه وخت، هر څونه وخت قیمتي وخت ور باندې صرف کړي، دا به په ځای دی چې د ده لپاره ذخیره شي، دا به د ده لپاره د عذاب سبب ګرځي. په دې وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ورځ تقریر کاو. حضرت جابر فرمایي رضی الله عنه چې پیغمبر علیه السلام مونږ ته داسې وویل چې ګوره خبرې چې کمې دي، تقریرونه چې کم دي، نو هغه ښه تقریر او ښه خبره چې ده نو هغه د الله کلام دی. د الله د کلام نه ښه خبره بله نشته، بس دقه خبرې اورئ. او که چا له تحفه ورکړې، ډالۍ ورکړې او د چا سره ښېګړه کول غواړې، نو د چا سره د ښېګړې کولو ښه طریقه دا ده چې هغه په نیغه لار باندې روان کړي. نو په نیغه لار روانول چې دي خیر الهدي هدي محمد صلی الله علیه وسلم، بهترینه تحفه په نیغه لار روانول هغه دي کوم باندې چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تللی. د دې په مقابلې کې ناکاره کارونه چې په مخ د ځمکه باندې د الله په نزد باندې دي هغه محدثات دي، هغه کارونه چې هغه نوي نوي کارونه دي، پیغمبر نه دي کړي، د الله د پیغمبر صحابو نه دي کړي، او ته یې کې په دې غرض باندې چې په دې به ماته ثواب میلو شي. نو دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې دا ګوره بدعات دي، او بدعات وی نوي کارونو ته، او څوک چې نوي کارونه راوباسي نو هغه به په خپله باندې د نیغې لارې نه ککوکېږي، بل طرف ته به ځي، نو لهذا دا به ضلالتي او ګمراهي وي. په دې وجه باندې بدعت ټکې چې دی نو دا زمونږ ذهنونو ته رسېدل پکار دي. یو ته وایي سنت او یو ته وایي بدعت. سنت وایي د پیغمبر طریقې ته، او بدعت وایي د پیغمبر د طریقې په دې باندې خپله طریقه جوړولو ته بدعت ورته وایي. په دې وجه باندې هر هغه کار
چې هغه د پیغمبر د سنت د الله تعالی د کلام د رواج کولو د پاره لارې جوړولي نو هغه په بدعاتو کې ناراضي او هر هغه کار چې هغه د پیغمبر د سنت مقابله لراضي د الله د حکم مقابله لراضي او په خنه ته سړی کوي د ثواب پنه ته کوي د ټولو کارو ته بدعات وي مثلا د پیغمبر علیہ السلام په دور کې په جمعاتونو کې دونه خولي پکې نو د چته د شنو نو اوس په دې دور کې د جمعات خسته کو چت شو پکې شو مطلب ادارې چې جمعات کې خلک په سہولت کې نو دام بدعت شو خدا سین کم بدعت شو دا هغه بدعت شو چې د دینه جمعات ته ترقی ملو شو د پیغمبر علیہ السلام په دور کې داسې روزي او چيلي او څلور میاشتې په بوډاګانو نه لګولې دغه شان په جمعات کې به خلک داسې اجتماعګانې به نه کولې اوس خلک اجتماعګانې کوي درسونه کوي د ذکر محفلونه کوي مختلف نو دا ټول شیزونه داسې دي چې دا بدعاتو کې په دې بنیاد باندې نه راځي چې د دین هغه حدیث ته هغه قران ته هغه له رواج کولو د زده کولو هغه نوې طریقې خلک جوړي نو دغه ته بدعت ورته په لغت په جبه کې ویلې شو خدا د قران او د حدیث د سنت په مقابله کې نه بلکې د سنت ترویج او د هغه د سنولو د پاره زراعي دي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې ګوره بدعت چې دي نو دا سړی گمراه کوي په دې وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځای کې فرمایلی دي چې درې کسان داسې دي چې دا د الله تعالی ډېر بدی شي درې کسان د الله ډېر بدی شي یو هغه سړی چې هغه په بیت الله شریف کې ناس دی او دروغ وایي په بیت الله شریف کې ناس دی او الته کې حرام خوري په بیت الله شریف کې دی ولته کې دوکا کوي نو دا د حرم کې ناس دی او د حرم کې دی چې کم دی نورانی کوي غلاګانی کوي شوکی کوي نو دا سړی د الله تعالی ډېر بدی شي دویم هغه سړی د الله ډېر بدی شي چې هغه په اسلام کې د قران حکم شته د نبی صلی الله علیه وسلم طریقه شته او د ویره در دین ډېر اسانه طریقه جوړوم نو دا سړی د الله ډېر بدی شي او دریم هغه سړی د الله ډېر بدی شي چې هغه د بلچا د وجنو د پاره د بلچا د وجلو د پاره شپه ورستوچونه کوي چې دا سړی بسنګ مړ کما دا بسنګ تبا کما رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې ګوره د ما ټول ملګری به جنت ته دي ها دومره ده چې کم سړی وایي زه نه ځم وانه شتله چا دې تاسو کو اې د الله پیغمبر د سی بد نصیب بم سو کی چې هغه وایي د جنت ته نه ځم نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وی او کنه هغه سړی جنت ته نه ځي نت لغواړي کم سړی چې زما په طریقه باندې عمل نه کول غواړي او هغه سړی چې زما په طریقه باندې عمل کول نه غواړي او په خپل ځان د طرف نه څه شیدونه جوړ کړی او باغې باندې عمل کوي نو د دې مطلب دا دی چې دا سړی چې دی نو د جنت تتلل نه غواړي دا د بدعاتو په حواله باندې دا باب دی او دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو د بیانولو مقصد په دیننی سبق کې دا دی چې زمونږ او تاسو رسم رواج زمونږ او تاسو طور طریقې زمونږ او تاسو د عبادتو د اخلاقو د لپاره طریقه چې د بنیادی پاغي کې اعتماد بنیادی ذرایع او بنیادی وسایل چې دي نو هغه قران دی حدیث دی قران دی او سنت دی وعن عائشه رضی الله تعالی عنها د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها روایت دی هغه قالت فرمای چې قال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي من هغه سړی احدث چې نوې پیدا کی فی امرنا زمن په دې دین کې هذا چې دا دین اسلام دی ما د شی په کې شامل کې لیس منه چې هغه د دې دین حصہ نه فهو رد نو په دې به عمل نه کوي په دې به عمل نه کوي دا خپل رواج نه جوړوي دا مردود دی دا خلاف شریعت دی ورپسې حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابي دی جابر رضی الله عنه وعن جابر د حضرت جابر رضی الله عنه روایت دی قال دی وی چې قال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي تقریر وکاو نو پاره کې د تقریر د خطبه نو ورسته ویل چې اما بعد فإن خیر الحديث بهترین خبره کتاب الله یا د الله کتاب دی بهترین کلام د الله کلام دی وخیر الهدي او بهترین لار هدي محمد لار د محمد صلی الله علیه وسلم دا وشر الامور او ناکار په کارونو کې محدثاتها اغه نوی کارونه دي وکل بدعه ضلاله او هر بدعت غره هغه د گمراهۍ سبب ګرځيږي لہذا د بدعات نه ځان ساته
وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ دا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت دے قال دے وی چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي ابغض الناس ناخوخه او قابل نفرت په خلقو کې ال الله الله تعالی ثلاثه درې قسم خلق دي یو ملحد فی الحرم هغه سړی چې هغه کګلار اختیاري په حرم کې هم دویم و مبتغن فی الاسلام او لټون کې په اسلام کې سنت الجاهلیه د جاهلیت طریقې مسلمان هم دی او بیا د جاهلیت په طریقو باندې عمل کوي او دریم و مطلب دم امرئ مسلم او دریم هغه سړی چې هغه د مسلمان سړي په یې نور پسې شوی بغیر حق پناه لیحری قدمه چې هغه سو کې یاد هغه غینت وی کی وعن ابي هريره رضی الله عنه د حضرت ابو هريره رضی الله عنه روایت ده قال دی وی چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای کل امتی زما ټول امتیان با يدخلون الجنه دا بننودي جنت الا من سوا د هغه سړي نه ابا چې هغه په خپل انکار کوي د جنت نه ده قیل چا ته تاسو کو من ابا د سم سوچته چې هغه به انکار کوي جنت ته تلونه نو قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته او من اطوعني سوک چې زما خبره منی دخل الجنه اب جنت ته دی ومن عصوانی سوک چې زمانہ پرمانی کوي د ما خبره نه منی فقد ابا په خپل وې د جنت ته نه زما لہذا پته ولګی دا چې جنت ته راتلو د پاره بنیادی لار او بنیادی پل چې دی نو هغه قران او حدیث دی نو موږ له پکار دي چې خپل رسم او رواج خپل طور طریقې خپل عادات او اطوار د الله د حکم د نبی صلی الله علیه وسلم د طریقې مطابق جوړ کو الله دې عمل توفیق راکړي اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار برحمتك يا رب